د ډیلی سوات ټي وي خوږو کتونکو زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه به چې کله اصحاب کرامو د قیامت د نښو نښانو په باره کې تپوس وکړو، پوښتنه به یې وکړه چې د قیامت څه نښانې دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته د قیامت د نښانو په باره کې بلاشې خبرې وکړي چې دا قسمه نښې چې رالې نو قیامت به نږدې وي. خو په دې کې زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا یوه نښه هم ښولې وه چې په آخر وخت کې به بې ګناه قتلونه شروع شي، ځوانان به قتلیږي، ماشومانان به قتلیږي، تورسري به قتلیږي، بې ګناه به ټول خلک قتلیږي. نو خوږو دوستانو اوس هغه وخت راغلی دی، هغه زمانه شروع ده. په دې زمانه کې هم بې ګناه قتلونه کېږي، ماشومان څوک سیند ته ګوزاروي، څوک یې په پټو کې پرېږدي او څوک ورسره څه قسمه زیاتې کوي، څوک ورسره څه قسمه زیاتې کوي. نو هغه زمانه اوس راغلې ده. نو زه تاسو ته په دې سکرین باندې یو ویډیو نن شو کوم چې تاسو په دې ویډیو کې دا زنانه نه چې دا په یو هسپتال کې په یو کټ کې ناسته ده او د دې سره یو ماشوم دی او دا د موقع انتظار کوي چې کله هم دې ته موقع میلاو شي نو دا د دې ماشوم نه سا وباسي. کچ ماشوم دی، په خبرو باندې نه پوهېږي. که لوی څوک ووژني نو بیا هم موږ وایو څه ګناه به یې کړي ځکه به یې وژلی. خو دا خو وړوکی ماشوم دی، دا خو په خبرو باندې هم نه پوهېږي، په خبر باندې نه پوهېږي. نو دا خو یا د کور کې ذاتي مسله کېدی شي او یا نوره څه مسله کېدی شي چې دا د دې ماشوم نه سا وباسي او دا ماشوم لتې ټکوي. نو ډېره د افسوس خبره ده او دا ویډیو چې دا د هسپتال په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوې ده. نو ډېره د افسوس خبره ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت د نښو په باره کې چې کوم بیان و هغه بالکل اوس رښتیا شوی دی او هغه زمانه شروع ده، بې ګناه قتلونه کېږي. نو که د دې زنانه د ګرفتارولو انفارمیشن موږ ته میلاو شو نو موږ به ستاسو سره په دویمه ویډیو کې شیر کوو. د هغې دپاره تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ.